والسلام مبارک لا یو صحابي راله او ځان سره خپل لور راوستله یا رسول الله صلی الله علیه وسلم دا لور زما خبره نه مني زورته نکاح کو دا نکاح نه کوي نکاح ته غاړه نګدي نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک داغه لور نو ولته تاسو کې ولې نکاح نه کوي یا رسول الله وی دا الله په ذات مې د قسمی دا در هغه پورې باندې کان کوما چې ترسو پورې تا ماته د خاون حق نه بیان کړي خپل خاون حق نه بیان کړي چې خاون څه حقوق دي نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک تو فرمایل نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته پته ولګیدل چې دا زنانه چې کومه ده د دوی د لور دا ډیره زیاته تیزه ده نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته وی در هغه پورې ته د خاون حق نشي ادا کولی چې یو خاون باندې داسې بیماری پر راغلی پښې دانی پر راغلی او داغي هغه وینه او پیپ پر روان وي په اون جسم باندې او ته چالو شي هغه په جو باندې اوسټي هغه پاک کی بیان تر خاون حق ته ادا نه کو د خاون دومره حقونه دي بیان ته د خاون حق ته ادا نه کو نو هغه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایل چې زبا نکاح چرم اونکم په یو قانون باندې نکاح اونکم نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته پته ولګي دیو جن نکاح نه کې چې داوی چې اسنه چې بیا الله ته الته ولاړم الله راته چې تا د خاون حقونه نه دی ادا کړل بیا الله له جواب ورکو د دې وجناغي او فرمایل چې زبا نکاح چرم اونکم ځکه چې زه خاون حق نشم ادا کولی زه خاون حق نشم ادا کولی نو بل د دین دا معلومه مشول یو د خاون حقم ته معلوم شي چې خاون څومره حقونه دي او دویم ته دا معلومه شو چې او عاقل او بالغه زنانه وی کنه نو هغه خپل باندې کویږي هغه چې چا سر نکاح کوي نو کولی شي